وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. راتون کے میاشت ذی الحجہ دا او دا اہم و عبادتونو سره دې میاشت تعلق دی. یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی. مسلمانان حج لذي او د حج تعلق د دغه میاشت سره دی. د دغه میاشت په اتم تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي. بعض اعمال مسنون دی، بعض واجب دی او بعض فرض دی. پاتم تاریخ د دې میاشت د راتلونکي میاشت حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه وتړي، نیتو کی 2 رکعات نفلو کی، کده چاوس کیږي او نفلی طوافو کی، کنینو 2 رکعات نفلو کی، او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنګ وای د پرتوک په ځای او د کمیس په ځای باندې په ځان صادر واچي، او زنانا جامع برابر کی، سر پټ کی، د سر ویخته مخ ځان لخکاره کی، او بیا 2 رکعات نفلو کی، د احرام 2 رکعات سنت الاحرام، او داغی د پا نپس سرون اخکاره کی او لبیک وی نیتو کی لاول. اللہ د حج نیت کوم تیرا تاسان کے او تی قبول کے، او لبیک شروع کی: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماسپخین منزله د گاڑو قافلے روانی شي، څوک پیاده رواني، په زرګونو لکونو خلک او لبیک چغې وی، زنانم وي او نارینم وي. څوک په گاڑو کې سواره شي، مینا ته لاړ شي. مینا ټوله د خیمو ډکه ده. مینا کې بیا د ماسپخین منځو کې، د مازدیګرو کې، د ماښامو کې، د ماسخوتنو کې شپه پکې تیره کې. په هغه احرامونو او لنګونو کې د زنانو ځان له خیمې وي، د سړو ځان له خیمې وي. سحر وقتی چې منځو کې نو عرفات ته روان شي، دا د عرفې ورځې. لبیک هم وایي حاجیان، او تکبیرات تشریق هم شروع شي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. پیادم په داستش سرونه اخکاری، سپینې سپینې جامې وي چې اخکاری، که زنانۍ نو هغې سپینې برقې په سر کړې وي، سپین رنگ وی او کتوری هر قسمه پسرولی شي. او زنانه هم اکثر سپین احرامونه تړلي، او نارینم د قصد صادرون لنګونه والی، او سرتور سر او خپې بلخپې لکه د لیونو غوندې چې یو لیونی سنگ په لیونتوب حالت کې منډې وی، دقسې رواني د عاشقانه مزاج د لیونتوب په حالت کې، او د عرفې مبارک ورځې نیک عرفات ته لاړ شي. ګاډي م رواني، د دنیا ګاډي ډېر لوی رشي، او پیادم خلق روانی، د دنیا خلق روانی. څوک د گاڑو په چتونو ناستی، څوک د ډاټسنو په سرونو ناستی، او ټول د الله په ذکر کې مشغولی. د الله تسبیحات وی: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوک داوي سوک الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. او دا عجزه په شکل کې او د فقیره په شکل کې خلق روان دي د مینا عرفات ته. یو
چغه دا یو هیړ دی او د هر چا په زړه کې یو درد پروت دی، یو عشق پروت دی د هر چا په زړه کې. جامه والا خدای داسې منتخب کړې ده چې دا شقی جامه ده او د لیونتوب جامه ده. لیونی سرتور سری ددم سر سرتور دی، لیونی خپې بلې خپې منډې وی دم چپله چولی دی لاندې خپې خپې بلې خپې دی. لیونی ښځه په دې نه ده چې د ما مخ سرتور دی او که د ما مخ پټ دی، دغه رنګې مخ سرتور دی، مخ ښکاره دی او دغه رنګې دوه څادرونه د کفن چولی، یو د پرتوک په ځای باندې او یو د کمیس په ځای، او بیا د لبیک چغې وی یا الله ستا په در کې حاضر یم، لبیک خدای ستا در کې حاضر یم، اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، خدای ستا در کې حاضر ولاړم، خدای تعالی شریک نشتا. ان الحمد والنعمت لک والملک، خدای سول صفتونه ستا د پاره دي، بادشاہی الله ستا ده، احسانات رو ستا دی، لا شریک لک، خدای تعالی شریک نشتا. عرفات ته لاړ شي، عرفات کې دار معلم خپل خیمه دار چا خپل ځای معلومي هلته خپلو خیمو ته لاړ شي، نو اجان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز. بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي، د ماسپښین مونځ. څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپښین په وخت کې، او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپښین مونځ وکړي. ماسپښین نه پس وقوف شروع شي. وقوف سمانا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کی، دا الله ذکر شروع کی، لبیک شروع کی، او دا الله په شان کې صفتونه کوي، او بیا لګي او الله ته زاره کوي او جاړي. ټول عرفات د جړا نه ډکی. عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کی، او یو چغې وي که بوډه بوډا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر دی او که ښځه ده او که نارینه دي، ټول الله ته یو چغه لګي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. او د الله تکبیرات وي، جاړي خدای ته جان، الله ته محتاج نور ته پکې ودرېږي. علماء لیکلي دي چې لږ ساعت نور ته ودرېږي، زور نور ته جان ولاړي، خیمونه باروزي او قبلې ته مخکي او الله ته ولاړي. رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو خو وایئ چې د انسان مه پیدا کوه، کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق، کم کم لرے زین دا غریبانان راغلی دی، پیاده راغلی دی، په سفر راغلی دی، ښځې پریښې دي، بچی پریښې دي، کورونه پریښې دي، پیسې لګولې دي، او زما در کې ولاړ دي ټول په دشت بیابان کې سرتور سر، خپې بلې خپې، او الله ما ته چغې وایي اے فرشتو تاسو ګواهان شئ چې دا ټول مو بخل. الله ډېر لوی کرم دی، ډېر مونږ ډېر باغیان یو، مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ ډېره لویي کوو، مونږ خدای ته ځان نږدې نه کوو، مونږ الله یاد نه کوو، که مونږ لږ هم الله ته نږدې کوو. حدیث قدسی دی، رب العالمین فرمائی چې څوک ما ته یو لیش ځان را نږدې کوي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم، چې څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه درته غاړه غټی ورځم ځان نور هم نږدې کوم، او که څوک ما ته پیاده راځي رو رو راځي زه په منډه ورځم. الله ډېر مهربانه بادشاه دی. مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ سر نه کبر او نه مونږ له الله هر قسمه نعمتونه راکړل، بچي راکړل، کورونه یې راکړل، ژوند یې راکړ، عزت یې راکړ، روغ صحت یې راکړ، لیکن مونږ د الله د دې یو نعمت شکریه ادا نه کړو. الله دې مونږ کې عجزي پیدا کړي، الله دې مونږ له د نعمتونو د شکریې توفیق او طاقت راکړي. نو الله اعلان کوي چې بندگانو
اے فرشتو چې دا څومره بندگان دي دا ټول مو بخل. فرشتے وی اللہ فلان کے خو پکی گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے. اللہ وی دا گناہگار میں امدہ دے نیکانو دا مخو بخل. دا جان دا مازیگرہ پورے لگئی بدے نورونو ولاڑے و جاڑے غریبانا. اللہ تم دعا گانے کئی، بچو تم دعا گانے کئی، دوستانو تم دعا گانے کئی. مازیگر منزو کی بیا ادری گئی اللہ تبیا چغی شروع کی. دا سے بڑاگان میں پکی لی دی کہ دا عملے بالکل ٹیٹائی دا گردیدونی خوارانو پنور ولاڑے خدای تا چغی ہوئی. اللہ تار سڑی محتاج ہے، منگ پا یو یو گڑے اللہ تا محتاج ہے. منگ بسوکو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس نشکو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو اغیشت کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو اغیشت کہ اللہ مدد نی منگ لا سوق پیر نشو رکو. ارسد اللہ پلاس کی دی رونو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاج دی تاسو دلتا خدای تا چغے ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرمائی دی لس روزو کے نزل حجی چکل شروشی نارفے دروازے پورے کد اختر پر روجنی والمن دی دے نار وزی روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی. او دا کال پروازو کی دا دیر وزو نا قیمتی روزی نوری نشتا. پشپو کی دا لیلت القدر دا شپے دا وجنا دا رمضان اخیری شپے غور دی طول اخیری شپے. او پروازو کی دا عرفی دا روزی دا وجنا دا روزی بہتری دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی پدیر وزو کی ہر عمل ماتا بندرہ نزدے کئی او پدیر وزو کی کسو پٹھینے عملمو کی دا نور وزو دا عمل ناغذا اللہ پنز دیر بہتر دے. صحابہ تپوس کی اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پدیر وزو کی جسو عملو کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سو کوئی کہ داغین آغا دا رمضان شپے مرادی دی، لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سورج تے مرادی دی او دا اللہ شپے تے مرادی دی. دا لوی اختر چکل میں اشرو خیجی آجان دا نور پریوتو نپس بیارا روانش خپیب لخپیب بینتی زی سرونے سرطوری خیرو نہ ڈکی احرامون ام دا خورو نہ ڈکی دا خولو نہ ڈک او لبیک ہوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسونو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی. نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخا بنتی دی اسخا بن او ببر سری وی خیرن خچن دا خدای پا دربار کے دا شکل دا لیوانو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی الشعیس الطفل او بدبوئی تیزی و خیرو والی. او کم حج غورائی دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی او کم حج کی دا قربانے ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے. نو حاجیان سوک لس بجی رو رسی مزدلفیتا سوک یو لسر و رسی سوک دو لسر و رسی سوک دو بجے رو رسی دکا رش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلفہ کش پا غریبانان تیرکی پا وہ یخ میدان حل تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیرشینو بیا سار وقتی پاسی منذ کے ماندنا پس بیا وقوف دا مزدلفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کے و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلفین راوالی منات لارشی. دا اختر روز دا شروع شوی نو دا اختر پلومبے روز باندے غٹ شیطان و توی جمع عقبہ اگا پا وہ کانو لے اگے نپس لارشی دم شکر و توی تاس و تا قربانی وائے دم شکرو کی داغی نپس سرون اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگی پس سائیو کی
بیا راځي مینا ته شپه په مینا کې وکړي او د اختر په دویم او دریم ورځ د زوال نه پس بیا ځي او درې واړه شیطانان ولي لاول رکوټې بیا میندنې بیا غټ په وخام په سبا له بیا ولي بیا ځي خپل بلډینګ ته ورځې پوره شي نو طواف ودا ورته وایي هغوی کې واپس راځي نو دا هغه میاشت ده دا وروستنی میاشت چې یو ورسره د حج تعلق دی زما ورو دویم تعلق د عبادت دی که وسم کېږي چې میاشت راوخېږي روجي ونیسئ ښه الله پرې ډېر خوشحالېږي او د شپې هم د الله عبادت وکړي عرفې دروازې پورې او دریم چې کومه هم عبادت پکې کېږي هغې ته مونږ قرباني وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې چاله خدای فراخه روزي ورکړه او د قرباني ونه کړله نو دې زما جومات ته د اختر نه راځي چې اختر مانځله رانشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ دا الله رسول ما هذه الاضاحی دا قرباني څه شی دی چې دا مونږ یې کوو وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د ابراہیم علیہ السلام طریقه ده وی دا الله رسول زمونږ پکې څه دي وی چې کوم څاروی دی حلال کو او د هغه په شا څومره ویښته دي په یو ویښته به دله خدای ثواب درکړي او چې کوم ګډ دی حلال کو د هغه د یو وړی په شا چې څومره وړی ده په یو تار به دله خدای پاک یو نیکي درکړي واقعي حضرت ابراہیم علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو د اکثرو پیغمبرانو نیکو نوح علیہ السلام نه پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوی او چې څومره د دنیا خلق ټول ابراہیم علیہ السلام منه اوس یې عیسایان هم مني یهودیان هم مني او د مکې مشرکانو به مو خپل نیکو پیغمبر وی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چې د ابراہیم علیہ السلام صحیح تابعدار هغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چې کوم مسلمانان دي د تابعدار دي او چې چا د هغه تابعداري وکړه نو هغه تابعدار دي د ابراہیم علیہ السلام یو څو طریقې دي چې په هغې نه د یهودو عمل شته نه د عیسایانو او زمونږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دی هغه به دا خوله وینځله مزمزه چې ورته وایي په اودس کې دا خوله په سختۍ سره کنګالول مونږ هم الحمدلله اودس کې دا خوله کنګالو هغه به پوزه کې اوبه اچولې او پوزه به یې ښځو سره سوڼوله نو مونږ هم پوزه کې اوبه اچې وسوڼو یې هغه به سنت کو دا اتیاو کالو چې خدای پاک ورته وی ځان سنت کا دا اتیاو کالو ترخه یې راواغېشته او ځان یې په خپله سنت که د خدای په حکم فورا عمل زمونږ په امت کې هم ځان خلک سنتوي هغه به ګیره پرېښې وه غټه ښکلې ګیرې وه دا ګیره مونږ هم شکر الحمدلله ګیرې پرېږدو هغه به برېت لنډي کول مونږ هم برېت لنډي کوو هغه به سر کې لاره ایسته مونږ هم چې د چا ویښتي په سر کې لاره وباسي هغه به د جنابت نه پس غسل کو په مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی دا ګوره د ابراهیم علیہ السلام طریقې دی ټولې هغه قرباني کړې وه مونږ هم کو هغه څنګه قرباني کړې وه نو قصې اوږده ده چې ته مقرره بیا به درته ویم خو بالاختصار درته ویم ابراهیم علیہ السلام دوه بیبیانې وې یوه ساره وه دی د تره لور وه او دی ورسره ډېر لویه قرباني کړې وه ځکه ابراهیم علیہ السلام په عراق کې د بابل ښار اوسېدونکی نو د عراق نه دی لاړ سفر یې شروع کو نو یو ورسره روارو حضرت لوط علیہ السلام یو ورسره دا بیبي و حضرت ساره نو دا مو سره غریبانان د وطن نه ووتل نو په لاره په مصر تېرېدل دریای فرات باندې چې دی تیر شو نو هلته وله خدای یو بله ژبه ورته وښوله نو هغې له عبراني نوم کېښود عبرانی ورته په دې وجه وایي چې دا د دریای فرات نه دوی عبور وکړو تیر شو دا ژبه پیدا شو ژبه عبراني وه نو یو بادشاه د مصر چې تېرېدل د مصر بادشاه خپل هغه ډېر ظالم زناکار او بدعمله سړی نو په لاره چې به کوم مسافر تلل او هغې سره به زنانه وي جنکۍ وي هغه به یې ترې رانیولې نو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه
او که چا سره به خور وه یا لور به وه ابه ته قبضه کړل او خاوند ته به ویلې زه په مخه دی ابراهیم علیہ السلام ته پته ولګېدله چې خدای دا خو په لوی ګرداب کې گیر شو. نو ښځې ته وی بی بی سارې ته وی ګوره ته خو زما ښځې زما بی بی خو په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته، تم مسلمان او زم مسلمان یم. نو مسلمان د مسلمان رور او خوري. نو که دا بادشاہ دی کارنده او دی پولیس والا دنه تپوس وکړي چې دا سړی دی څه دی، نو وایي دا مې رور دی. ما ورته ویلي چې دا مې خور ده، نو ما دروغجن نه کې. که دا پته ورته ولګېده چې دی خاوند دی، نو بیا خو ما وجني پرېږدي مې نه. پولیس والا رالل وی دا دې څه ده، وی دا مې خور ده. دیني خور ده که نه مسلمان ښځه او مسلمان سړی دیني رور خوري. هغې نه یې تپوس وکړه دا دې څه دی، وی دا زما رور دی. وی راځه بادشاه له دې بوځم. دی بادشاه له په مخه کړه او دلته کې حضرت ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد. ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. تکلیف مصیبت درته ورسېږي بې د خدای نه بل څوک نشي درکولی. خدای ته ودرېږي زمانونو ګورې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه صفت عائشہ صدیقه فرمائے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. چې کله به یو کار پرې راغی او په هغې به غمجن شو زر به خدای ته ودرېد او مونځ به یې شروع که الله پاک ته. نو ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد چې خدای زه خو ستا پیغمبر یم. یو امتحان نه دی دا خو بل امتحانونه په ما تیر شو. اور کې وغورځولی شم خدای تا بچ کړم، د وطن نه راوښکلی شم بار دا دې راووتم. نو خدای اوس مې عزت لوټ کېږي الله ښځی رانه بوتله خدای دا به څه کېږي. نو بادشاه د مصر دې ښځې ته لاس اچو. نو قصه اوږده ده خو بلا اختصار چې ده به سینګ لاس اچو په هغه به پالج راغې لاندې به پرېوت. یو ځل وی ما ماپ که وی ماپ مې کړې چې بیا لاس اچو بیا په ځمکه درست شو چې پرېوت پالج و. وی ما ماپ که بیا خدای جوړ کو چې بیا لاس اچو بیا په ځمکه درست شو چې پرېوت لاسو خپو باندې فالج و. وی دې دله مې ماپ که بیا درته ګوتې م نه درړم. وی ښه ماپ مې کړې. نو بیا دې تپوس وکړه ته یې څوک، ته خو د لوی بزرګۍ خاوند د ښځې. وی نه زه خو بزرګه نه یم خو خاوند مې بزرګ دی. خاوند دې څوک دی؟ ابراهیم یې نوم دی. د کم ځای دی؟ د عراق د بابل ښار. څه کار کوي؟ اسم نه کوي د خدای پیغمبر. او هغه پیغمبر دی چې نمرود بادشاه اور کې واچو او خدای پې اورم ګلې ګلزار کو. نو بس دا مصر والا بادشاه خو پې شو چې نمرود خو غټ بادشاه و. هغې مقابله ونه کړه زه به د دې سپینګري څه مقابله وکړم. نو بیا دا ښځه بوتله ابراهیم علیه السلام ته یې حواله کړه. نو بیا هم د ښځې په اړه کې سودا وه چې ماله خو دې سپېره ګوتې نه دي راوړې خو هسې نه خاوند مې را باندې شکي نه شي. نو ورته وایي وی ابراهیم زما خاوند وی خدای دا هغه سکیم او سازش په خاور کې واچو. زه ته خدای ګورې محفوظه کړم جړلی یې ورته خپل خاوند. ځکه خاوند چې په ښځه شکي دا ډېر لوی ګران کار. هغه ورته ابراهیم علیه السلام وی ما ته تسلی مه راکوه. وی قسم دی ما ته خدای د علاقه د شیشې په شان کړه او ته ما ته مکمل ښکارېدې. مار څه په خپل سترګو لیدلی دي. نو بادشاه بیا د ابراهیم علیه السلام دعوت وکړه او پته ورته ولګېده چې دا خو رښتونی پیغمبر دی. نو خپله لور یې ورته په بعضې علما وینځه یادوي خو درسته خبره تحقیقي دا ده چې لور یې ورته وبخله بی بی هاجره. وی دا به ستا خدمت کوي. هغه لور باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړله او لاړ شام ته او د شام نه فلسطین ته. دواړه ښځې یو ځای اوسېدلې. قدرت الهي ته ګوره د مشرې بیبي بچی او نشو او د کشرې بیبي هاجرې له خدای یو بچی ورکړ. ولې ابراهیم علیه السلام به خدای ته چغې والې الله ته به اسمع ایلو یا الله زما دا دعا قبوله که او خدای ما له زوی راکه. نو چې زوی یې ورکه نو اسماعیل نوم یې وله کېښود. نو دی خو بوډه او سپینګیری او زوی م پوټی نه دی. نو بیا داسې زوی نیازبین او په پلار مور ډېر زیات خوږي. د دواړو بیبیانو منځ کې لږ اختلافات راغله. مشرې بیبي ورته وي دا به ما سره نه اوسئ دا بیله اوسوه.
د دې مخ مات ته نښې. نو ابراهیم علیه السلام د هغې خبره ځکه منله چې هغې غټه قرباني ورکړې، کور وطن مور پلار رونه خویندې هر څه پرېښي او مسلمانه وه. وی ډېره ښه ده. الله ته وی الله څوکم، وی بس دا زما کار دی، دا کشره بیبي او دا بچی راواله او راځه زه درته لار ښیم. ما ولې یو ځای خوښ کړی دی هلته یې بوځه، زه پې خپل یو کور آبادوم. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده. الله کم خوا بوځم، فرشته یې ورته حواله کړه، وی دا به راته لار ښی. د شام نه را روان شو، رالل موجوده چې کوم بیت الله شریف دی دې له یې راورساوه. دا بیت الله روان شوی د نوح علیه السلام په سیلاب کې. یو زړه غوندې اونه وه، دشتي اونه، هغې لاندې دا ښځه کېنوله، پیغله جینۍ بیبي هاجره، او هغه ماشوم اسماعیل چې د مور پیس کل اروني والا هغه یې موله په غېږ کې ورکړ. او لږ غوندې یو بتکي کې ورته اوبه راوړې وې، هغه یې ورته کېښودی، او یو معمولي غوندې توشدانو په هغې کې ستوانو د خوراک سامان هغه یې ورته کېښود. ابراهیم علیه السلام ترې روان شو. دا داسې ځای دی د مارونو چې دلته یې څه نشته، نه کور شته، په میلونو میل خو څه کې په شلګونو سلونو میلونو څه نشته، نه انسان شته نه درنده حیوان. درنده حیوان هم هغه ځای راځي چې کوم ځای اوبه پکې نشته، هېڅ هم نشته. یک تنها میدان کې نه جونګڼه شته او نه کوټه شته او نه بلډینګ شته او نه سمڅه او غار شته چې پکې کښېني، هلته یې پرېښودل. نو پیغله ښځه چې څوک پرېږدي خو د خدای په حکم، او پټینې ماشوم پرېږدي دړه نه به یو خدای خبر. لیکن پیغمبر بیا پیغمبر پیغمبر له خدای په دنیا کې ازمایښونه ډېر راولي. مونږ خلک نه شو ټینګېدي نو په مونږ نه راولي. داسې مثال دی لکه یو کلکه جامۍ، نو که هغه ډېر هم اینځې او ډېر زورونه هم ورکې، نو هغه ښه پاکوه زورونه ورکوه شلېږي به نه. او چې کومه نری جامه ده د سیپون یا د جارجټ، نو که هغه صفا کې نو احتیاط سره به صفا کې، که لږ زور دې ورکړو نو به شلېږي. نو د پیغمبرانو مثال د مضبوطې کلکې جامې دی. هر څومره چې خدای پاک ازمایښونه پرې راولي او مږي یې په ازمایښونو، نو هغه نوره مضبوطېږي، خرابېږي نه. او زمونږ مثال د جارجټ او د سیپون د لوپټې دی. الله ته پته ده که لږ زور ورکوم تښتي، نو موږ سره ګزاره کوي. نو ابراهیم علیه السلام روان شو ته، دا ښځه یې ورپاسې، دا خو پوه شوه چې دا خو یې زه په سلګونو میله لرې راوستم، دلته خو هېڅوک نشته. نو دا ښځه یې ور روانه شوه، وی سړیه مونږ د چا ته پرېښودو، نو ماشوم بچی د چا ته پرېښود، دی غږ نه کوي او کتې م ورته نه شي جړا والا ورځي. نیازبین دقه یو پوټینی بچی او پیغله جینۍ او د بادشاه لور نیازبین کور کې لویه شوې ده، دی غږ نه کوي روان. ښځه بیا ور مخکې شوه، ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښود، ته رانه چېرته ځې، دا ماشوم بچی به څه کوي، دا لږ خوراک د خلاص به شي، دا لږې اوبه دي، بیا به مونږ څه کوو، چېرته دی. دی بیا غږ نه کوي. باب المروه چې اوس کوم دی چې د مروه غر دی، دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شوه. نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه د شا نه، اخو ورته کتې نه شي، سترګو کې اوښکې راغلې دي. ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو، دلته خو هېڅوک نشته، ته رانه چېرته ځې. هغه غږ نه کوي. نو ښځه هوښیاره وه، آخر کې دې تپوس وکړه چې دی خو کم کار کوي، د خدای په حکم کوي. وی الله امرک بهذا، وی دا راته خدای ویلي دي. نو ابراهیم علیه السلام سر وړقاو داسې، نور یې غږ ونه کړ. نو ښځې لمن پرېښوده، وی ان الله لا یضیعنا، وی خدای به مونږ ضایع نه کړي. هغې ایمان مضبوط. نو واپس شوه او ابراهیم علیه السلام لاړ. حجون ورته وي معلنا، هلته یو غر ته وخت. نو خدای خو ورته ویلي وي دلته به کور جوړو، نو قبلې ته یې مخ کړې او خدای ته یې لاس اوچت کړ. اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پل بچی میں خدایا په دشت و بیابان کې پرېښود. داسې دشت و بیابان چې بوټي پکې نشته، ونه پکې نشته،
عند بیتک المحرم. تارا تویدل تزما کور دے عزت من التم پریخو. ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. یا خدایا وما خود پدشت و بیابان کی پریخو دلزخو تلارم خدای سوک والا را والا نا بس سکی آواز نا خدا بای آواز سکی. لعلهم یشکرون. او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریہ طاقت ورکا جستا شکر ادا کی. دیکھو دلا نو خدے پاک سے چلو کہ اللہ والے اوبلا قبیلہ راوستا جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا دا یمن خلقو اغیب ہمیشہ پدے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی ولید چکنے وہ نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سے چی غیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پس گردے دا چی اوبو گیا بے امونتا نو قافلے تبے دل تا دمکم اوبو گیا شتا ناغ اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لیدا الکوی مارغ خود دل تا مونچتا ندلی دے مارغ خواغا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا